الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وخاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى أي باتباعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شريف اللهم صل على شپږم تاریخ د محرم الحرام 1446 هجری دا د اسلامی کال لومبۍ میاشت ده کال الله جل جلاله 12 میاشتې ګرځولې ده چې د محرم په میاش باندې شروع کیږي او د ذل حجې چې مونږ ورته د غټ اختر میاش وایو په دې کال ختميږي بیا زما عزتمندو د هر میاشت سره س خبرې س کارونه هغه تړلې شي چې داغه وضاحت او بیان زمونږ علماء کرام وخت په وخت باندې کوي پاره کې یو د میاشت د محرم دا چې دې سره س بازي خبرې تړلې دي س خبره خو شریعت کې داغه حکم راغله ده چې هغه ثواب ده کولی او س زمونږه په عوامو کې مشهوري دي چې داغه په شریعت کې څه حیثیت نشتا زمونږه مسلمانان د میاشت ته د امامانو میاش وایي کچره په دې غرض ورته د امامانو میاش وای چې په دې کې حسین رضی الله عنه شهید شوه دی نو څه خبره خو نه ده خو په دې نیت سو کوئی چې یرا د میاشت د عزت د حسین رضی الله عنه د شهادت د وجنه ملاو دی نو دا خبره غلطه ده زکا چې د حسین رضی الله عنه نه لوی خلق هغه شهیدان شوی دي خدای د وجه ناغه ورځ او غمیاش عزتمند شوی نه بلکې الله وی چې کله نه ما د ازمک او اسمانونه پیدا کړی دي لسم سپارا نو الله وی ما کال 12 میاشتې ګرځولې ده پاغه 12 میاشتو کې سلور میاشتو الله عزت ورکړي
عزت معنا ترس کوم چې عزت څه مطلب سلور میاشتې کمې دي یو د رجب میاشت چې مونږ ورته بزرګ وایو د شعبان نه مخکې میاشت رجب خلک ولا بزرګ وایي دویم د میانې میاشت ذوالقعده مونږ و پښتانه میانې میاشت ورته وایو د غټ اختر نه مخکې میاشت بیا د غټ اختر میاشت او دا د محرم دا سلور میاشتې د عزت دی عزت معنا څه په دې میاشت کې به ته په دشمن باندې حمله نه کې عزت معنا دا په دې میاشت کې بی ادبی دی معافی کستا د پلار قاتل مخې لرالو نو سبا ورته نه وی عزت دا معنا او عربو به د دې ډېر خیال ساتلو نبی علیہ السلام له یو قبیله راله وی د الله پیغمبر ایمان مروړو کلمه مو ویلې ده او مونږه تعالی هر وخت کې نشو راتلې ځکه ستاو زمون په منځ کې دا ډاکوان دي وبیننا وبینک هذا الحي من کفار مضر دا د مضر قبیله ډاکوان دي مونږ چې تعالی رازو په دې سلورو میاشتو کې برازو ځکه دې کې دا کافرم مونږ تلاس نه چي نو عزت دا معنا ده چې ته په دشمن حمله نه کې د پلار قاتل د مخې لرالو سبا ورته نه وي دا حکم تر سره دا خبرې په کې نشته چې دې میاشتو کې به ودونه نه کې نه 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 د واده دې سره هیڅ تعلق نشته واده د کال 12 میاشتې درسته 12 میاشتې روزه کې واده کوا شریعت کې وسه ممانعات نه راغله نو محرم کې خلک یره دا امامانو میاش دو د غم میاش دو دې کې واده ګناه ده دې کې مون خوشحالي کو او دا نه د دې د واده سره هیڅ تعلق نشته بعض خلک اوس خو زمونږ علاقو کې الحمدلله خلق پوه شوی دی بعض علاقو کې اوس هم خلق په قبرونو باندې په دې ورځو کې اوبه اچوي څوک په مسور اچوي څوک قبرونو له چونې ورکوي دا شی نه شریعت کې نشته او خلکو کې دا مشهوره ده وی په دې میاشت کې حسین رضی الله عنه د تندې نه مړ دی ښا نو چې مونږ دلته د مړو په قبرونو اوبه واچو نو دا غلزي ماشاءالله اسې چې ته تګې که نه او تا زه د جومات پیلر پورې وتړم او دلته زه بس کم تا ته فایده شته هلکه وي به تاسو جوړې نه پوهېږئ وي به ګوره چې د پیلر پورې مې کلک کلک تړلی او ته ښه تګې کباب دې خوړلي د مرچکي ډکه اوبه درته مخې لسکه مړه به دې وچوي صحیح دا عجیبه فلسفه ده ژوندی سړی چې ستا وړاندې تږی یو تو بس کې هغه له نه رسي او دې ځینه ته قبر باندې وباړې ستا د قبر نه کربلا له پیپ تلی دی عجیبه خبرې دی خلکو کې مشهورې د دې خبرو په شریعت کې هیڅ حیثیت نشته د اسلام نه وړاندې روجه وا روجه فرض وا خدایو میاش چې مونږه کومه د روجی نیسو دا نه وا اسلام نه وړاندې مکه کې مو هغه څنګه وا هر میاش اسلامی لکه دا محرم نن شپږم دی اسلامی میاش دیارلسم سوارلسم پنلسم دا روجی درې واړه لګاتار فرض وي نو کال کې څو شوي شپږ دیرش یو ور سره د عرفې روجه وا عام فرض وا
یو د دې محرم د میاشتې لسمه چې عاشوره ورته وایي دا روجه هم سوا فرض وا دا 38 روجې به وي کال کې. بیا د روجې میاشت چې کله فرض شوه د هجرت په 2م کال دا حکم ختم شو. هغه د هرې میاشتې 14 14 15 تاریخ ایام البید ورته وایي چې سپوږمۍ پوره شي. دغه روجه اوس هم ثواب دی که څوک نیسي. د عرفې روجه، د عاشورې روجه. د عاشورې یو تاریخ شته، تاریخ شته. د الله پیغمبر مدینه منورې لرالو هجرت وکړو. وې کتل چې يهوديان چې اوس ورته اسرائیل وایي دی د محرم د لسمې روژه نیوله چې مونږ ورته عاشوره وایو دا لسمه روژه یې نیوله. نبی علیہ السلام تینا تپوس کئی تاسو ولی دا روجه نیسئ څه فلسفه را. هغې ورته جواب کې ویلې چې د الله پیغمبره په دې ورځ باندې الله جل جلاله په دریاب کې موسی علیہ السلام له 12 لارې ورکړي دي او فرعون یې تباه کړی. نو موسی علیہ السلام په ځان باندې دا لازمه کړې وه چې هر کال به دا ورځ راله نو روژه به یې نیوله. نو مونږ هم دا روژه ونیوله. نو نبی علیہ السلام فرمایل زه تاسو نه موسی علیہ السلام ته ډېر نږدې ما. تاسو وایئ زمون پیغمبر دے خود دروغ وای پاغ مو ایمان نشتا خو زمارور دے زداغ ډیر تابعدار ما. تاسو نا ما تاغ ډیر نږدې دے. نبی علیہ السلام صحابو ته حکم کوي تاسو د عاشورې دا روژه ونیسئ. پاغه کال باندې دا روژه ونیولی شو. خو چې کله دا روژه ونیولی شو څو ورځې تېرې شي نو د الله پیغمبر وایي یو خبره ده چې مال الله کوم دین را کړی دی دې دین کې د یهودیانو خلاف کول پکار دی. تاسو به دا ټکي ډېر اورېدلي خالف اليهود والنصارى خالف اليهود والنصارى. اے امتا د یهودیانو د نصاراو خلاف وکئ. نو لئن بقیت الى قابل لاسومن التاسعه. وی امتا کرا روان کالا ز ژوندی پاتې شوم عمر را سره وفا وکړله نو 9 او 10 دواړه روژه به نیسمه. نهم د محرم او لسم. لیکن الله ته داسې منظوره وه چې عمر وفا ونه کړله نو د الله حبیب د ارمان ځان سره قبر ته یوړو. وفا ونه شوه. اوس هم دا حکم دی که چرې څوک وسی وی نو اول دی 9 او 10 دواړه روژه ونیسي او که د 2 روژې وسیني نو یو روژه دی د لسم بیا ونیوي او که دې وسیم نیسه خبره خو نشته. یو روایت داسې راغلی دی اگر چې سندن پکې علماء کرامو خبرې هم کړي دي. وی من وصى على عياله في نفقته يوم عاشوراء وصى الله عليه سائر سنه. وی چا چې په لسم محرم باندې په خپلو بچو باندې د میلمستوب ډوډۍ وخوړله. میلمستوب پیژنئ؟ میلمستوب دې ته وایي چې بچو باندې داسې ډوډۍ دسترخوان باندې کېده چې ستا ښځه ستا بچي ماړه شي او ډوډۍ په دسترخوان پاتې شي. چې هغې ماړه شي او ډوډۍ په دسترخوان باندې پاتې شي. دا ستا خوښه ده که وس دي غوښې چرګان پې خوره پولاونه پې وخوره که یې د خپل وس مطابق سره وړه.
خو چا چې په لسم محرم باندې د عاشوري په ورځ باندې په خپلو بچو باندې د میلمستوب ډوډۍ وخوړله نو نبی علیہ السلام وی الله جل جلاله والا ټول کال پراخ رزق ورکي سبحان او علماء وی وقد جربنا ذلك مرارا علماء وی مون په دې باندې تجربه کړې ده چې چا لسم محرم په خپلو بچو باندې په مړه خېټه ډوډۍ وخوړله او په دسترخوان ته پاتې شوله نو واقع ده چې الله جل جلاله ټول کال پراخ رزق ورکوي په خپل ځان دخه د خو اسانه د کولی شي که بعضې دای شومپړک یې په ځان هم نه لګي نه په ښځه لګي نه په بچو لګي که نه یو سړی و جیب کې ورسره 5,000 روپۍ وې د زوی واده رالو نو یو سړی پسې لاړو یو 5,000 روپۍ قرض راکا وی دا جیب کې دی نه دی وی دا مې مړي ژوندي له ساتلی دي بل ورځ پکې مړی وشو چاله ورله یو 5,000 روپۍ قرض راکا وی دا جیب کې دی وی دا مې مړي ژوندي له ساتلی مونږ هم پیسې مړو ژوندو له ساتلی راغونډویه جمع کویه چې نه په خپله وخورې او نه دې ستا بچي وخوري ټول عمر شلېدلې ګریوان هم ګرځو دا څښا شیزونه خوره ښه حدیث کی راضی افضل الدینار ينفقه الرجل على نفسه و اهله بهترین خیرات او صدقه غره چې په ځان وخوري او په ښځه او بچو باندې وخوري دا بهترینه صدقه اخرى په دې باندې چې الله در باندې غون کال رزق پراخه کی غون کال در باندې رزق چې دی الله پراخه کی بهرحال نو دا 10 محرم باندې یو روزه چې دا ثواب دویم دا چې په خپلو بچو باندې خیراتو کا په مړه خېټه به ډوډۍ وخوره بل دا یو تاریخي ورځ ده تاریخي دا سره چې دا هغه ورځ ده چې 10 محرم باندې الله جل جلاله آدم علیه السلام جنت ته دننه کړی په 10 محرم باندې الله جل جلاله د آدم علیه السلام توبه قبول کړې ده په 10 محرم باندې الله د نوح علیه السلام قوم تباه کړی دی او نوح علیه السلام بچ کړی دی په 10 محرم باندې الله د هود علیه السلام قوم تباه کړی دی او دی بچ کړی دی په 10 محرم باندې الله د صالح علیه السلام قوم تباه کړی دی او هغه بچ کړی دی د شعیب علیه السلام قوم تباه کړی دی او هغه بچ کړی دی فرعونیانی تباہ کړی دی او موسی علیہ السلام بچ کړی دی په 10 محرم باندې الله یونس علیہ السلام د مئی د خېټې نه راوښکلی 10 محرم هغه ورځ وه چې حضرت یوسف علیہ السلام 14 کاله بعد د خپل مشفق بابا جان یعقوب علیہ السلام سره ملاقات شوی او داسې ورځ وه چې د اسمان فرشتې هم دې نظارې ته ولاړې وې سبحان دا داسې ورځ وه که نه د اسمان فرشتوم کتل د انور سپوږمۍ ستورم کتله د کائنات کتل بابا یعقوب علیہ السلام خپل بچی یوسف علیہ السلام سره ملاویږي دام 10 محرم دی دا یو تاریخي ورځ تېره شوې ده دا یو تاریخي ورځ تېره شوې ده چلو د ورځ باندې یو ناخوشگوارا واقع او حادثه امت تراغلی دا چاگا حادثه شهادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے دا یو ناخوشگوارا واقع شتا واجیب خبر دادا چی منگا نوملو شهادت حسین و کنزل ابو بکر صدیق پسی گی رضی اللہ عنہ نوملو شهادت حسین و کنزل عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسکیگی نوملو شهادت حسین و کنزل چر عثمان رضی اللہ عنہ پسکیگی نوملو شهادت حسین و کنزل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پسکیگی دا کم شخصیات میں چدل ذکر کرلا دا ټول د حسین رضی اللہ عنہ د شهادت نا مخ کی دنیا نہ تلی دی ٹھیک دے
زمونگا د حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرا مینا داغا مینا د ایمان حصہ دا گورا نبی علیہ السلام فرمائے لے کلچ حسین پیدا شو دا اللہ حبیب رالوی ناممو پسکی خیدانو آغورتوی فاطمة الزہرا رضی اللہ عنہ آغورتوی حرب ناممو پی خیدا حرب وی جنگ تا وی حرب نا حسین نام دا سبحان اللہ نوم دا اللہ حبیبی خود رہے او دا اللہ حبیب بانی دمرا گرانو چی ورځی د الله پیغمبر دقه سے په منبر باندې ولاړ دی او خطبه کوي د جمعې خطبه کوي ښه ناشنا حالات دي او حسن او حسین رضی الله عنهما ته فاطمه الزهرا سپینې جامې واچولې او بابا له جمعات ته راولېږل کله چې دا دواړه را روان دي په چوني ماشومان دي نو تندکونه وهلا نو دا اللہ حبیب دا سے منبر نو قتل اللہ عجیب حال ہے صحابہ وی خطبینا دا اللہ پیغمبر دا منبر نراکو شو دا سرالو دوارن وسی یوی خیغی کی رونی ولو بلی گسی کی رونی ولو بیارالو منبر توختو او دای ویلی چې صدق اللہ رشتیا ویلی دی انما اموالکم و اولادکم فتنہ ستاسو مالونو ستاسو بچی تاسو تلوی امتحان دے وګوران وسیمی تندکو نوال نوزو خطبی نور لرا کشوما سبحان اللہ کله دا اللہ پیغمبر سجدے لتلے رہے سجدو اگدہ شولا صحابہ کرام وی جوڑے وحی راغلے دا مانزن آباد تپوس کے قربان سے حکم دے وی حکم خونشتوی سجدہ موگدہ کڑا وی نوسے میں پسٹ بانے ناستو ما سجدہ اگدہ کڑا سر میں نوچا تولو دا اللہ پیغمبر بچی سجدے للاڑو دی بولا پسٹ کے ناستا دا اللہ پیغمبر با چکل اولاڑو مانزتا یا برکو تشو دی بے دخپو مینس کے منڈے والے راوالے دا اللہ حبیب مانزه کې نیتم تړلې دی او حسین رضی الله عنه غیږ کې نیولې دی څومره لوی مقام دی چا حضرت علی صاحب ته ویلې اے علی کرم الله وجهه وی ته خو د حسن او د حسین داسې قدر کې جوړې دا ستا پلاران دی او تیز وی ته خدا سے قدر کې هغه ورته تا ته پته نشته دا د چا بچی دی دادا اغا چا بچی دی چلو چا پبارکی امام کائنات وی الفاطمت بضعت منی من آذا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ وی دادا اغا خزی بچی دی چرا چا بارکی امام کائنات وی چی چا دا خپکڑ آغا با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپکڑی او چاچی محمد رسول اللہ خپکو آغا با اللہ خپکڑی او چاچی اللہ خپکو نو آغا با اللہ ضرور رانی سی گورا دا خدا سی دی یو رضی حسین جاڑی دا اللہ حبیب رالو فاطمه دوی دا بیاو نجڑے فاطمه زما بچے قسم دے چی دا حسن و حسین جاڑی زردی دسترگو نوخ کی روانی زما دا زڑن ور سروینی روانی وی سبحان اللہ او دا اللہ حبیب فرمائل والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دا زما دوارا بچین وسی حسن و حسین دا دا جنت دا زوانانو سرداران دی سبحان اللہ جنتیان دی دا جنتیان دی اے دو دیو لے مقام دے خو واورا یو خبرہ گیریشی بائی سڑی بانے خمونے لگی خو چلو واورا صحابہ کرامو کے مرتبہ اشتا دریمی سپارے پہل آیات سرے تلک الرسلو فضلنا بعضهم على بعضنا اللہ ویدہ پیغمبران دی ٹول پیغمبران دی ٹول پیغمبران دی خو سوک کلیم دے سوک صدیق دے سوک خلیل دے سوک زبیح دے نو سوک زما اللہ وی حبیب دے مرتبہ خوشتا کنا
موسی کلیم کو، اسماعیل ذبیح کو، ابراہیم خلیل کو، یوسف صدیق کو، محمد رسول اللہ حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعضنا. د پیغمبرانو منځ کې درجه، نو د صحابه کرامو منځ کې مرتبه دي. یو مرتبه قرآن ذکر کړي سوره حدید 27واں پارا 10 نمبر آیات. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه. اللہ وی زما حبیبا ستا دا 1,44,000 صحابہ میں پا میزبانی نیم کڑلا، دیلا میں مرتبہ ور کڑلا، سنگا میں نیم کڑل. لا یستوی برابر ندے، لا یستوی برابر ندے من انفق من قبل الفتح وقاتلا. صحابت وڈلی دی، یو آغا ڈالا دا چی دا مکی دا آزادیدو نا پہلے ایمانم روڑے دے، جہادم کڑے رے. دویم آغا ڈالا دا چی دا مکی دا آزادیدو نا بعد ایمانم روڑے دے، جہادم کڑے دے. اللہ وی لا یستوی دی برابر ندی. اللہ سمر فرق دے وی اولائک اعظم درجہ من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. ویدا چاچے دا مکے دا فتح نا پہلے ایمانم روڑے دے، جہادم کڑے. اعظم درجہ دا دی مرتبہ دیر اوچتا دا داغا چانا چی چارستو ایمان روڑے دے. اے واورا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی المرتضی، بلال عمار و صہیب امیر معاویہ، داغا خلق دی چلی دا مکے دا فتح نا پیل ایمان روڑے دے و جہاد کڑے دے. اوے حسین رضی اللہ عنہ خود غٹی میل پیدا شوے دے، اخو رست پیدا دے. اعظم درجہ داغا خلق دیر لوے دی. منگا کو حسین رضی اللہ عنہ سر مینا دا، نو پدی نسبت خو مینا نکو چی دا زما دا محبوب نوسے دا خبر رستو دا. که دا دی وجینا مینا کینو ابو طالب سر میناو کا اتر نرے، اخو اتر دے، ابو لہب امتر دے، اگا سر میناو کا. نا منگا رنبے وجد مینی دا حسین سر دا چی دا زما دا پیغمبر صحابی دے. دا خبر دا صحابی دے، رستو بیا دا خبر دا چی دا زما دا محبوب نوسے دے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال کلا چی علی صاحب دا عبدالرحمن ابن ملجم دا لاسا شہید کڑے شو، خلافت حسن رضی اللہ عنہ تا ملاوش. حسن رضی اللہ عنہ خلافت امیر معاویہ تا ریپر کو چی بست خلیفہ. دا دیر اگدا خبر را بیا حسن رضی اللہ عنہ وفات شویر. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باخر عمر کے د خپل بچی د یزید د پارا دا بیعت آواز کړي. یو خبر یاد کړئ، یو شری مسئلہ خدا دا چې لا تسب الاموات، مړو پسې بد ردی موای، دا شری مسئلہ ده. ځکه چې کله اکرمه رضی الله عنه دا د ابو جهل زوی دی کنه، چې اکرمه رالو او ایمان راوړو، نو دا الله پیغمبر فرمایل سیاتیکم اکرمه مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا اباه. وی اکرمه راله ایمان راوړي، زوی د ابو جهل دی، خو د په وړاندې د پلار پسې خبرې مکوي. ولی کته ابو جهل پسې هر څومره خبرې وکړي نو هغه ته څه نقصان نشته، خو د زړه خو به ودرېږي کنه. ګوره نبی د کافر پسې بد اورادونه منې کړې ده، او قرآن وی ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. کافر تم بد رد مویا.
او حدیث کی راضی لا تسب الاموات مړو پسې بده ردی موای یو سړی وفات شوی دی بس پرېږي دا داغه باوجود زمونږ د عوامو کې دا مشهور دی یو سړی لږ سختی وکړي دا پلان کې سم یزید دی وایو کنه وایو مطلب دا چې دا یزید ډیر لوی ظالم تیر شوی قسم دې یزید برابانه وبخي زما مولانا لوی ظالم شتا تاجی صاحب نه لوی ظالم شتا تعمیر صاحب نه لوی ظالم شتا نفس ما چون کم تر از فرعون نیست ولكن هو راعون ما راعون نیست وی زما عادت والله که یو پوټه د فرعون نه کم دی خو هغه سره ډنډه او ما سره ډنډه زم فرعون ما له الله اختیار نه راکې چې سرمند نه په ژوندونی وباسم هر سړی کې یو فرعون دی ګوره وی یزید مونږ چې عمره ته لاړو هلته یو بوډ ولیږو شارع سیدنا یزید رحمه الله مې واه واه شکر دی چې پاکستان نه وی دا د یزید رحمه الله په نوم باندې دا سړک دی پاکستان خلک وی دا ظالم دی ظالم زه یو حدیث وایم فیصله په تو کا پیغمبر د ظالم صفت کوي جواب را کوي د الله پیغمبر فرمایل اول جیش تاریخی خبره به خپل اندګ دی خاړم به حدیث درته ویم خو تاریخ د خپل اندګ کا مونږ به د الله د پیغمبر خبره منو تاریخ از مونږ څه دین نه لري د پیغمبر خبره دین دی اول جیش یغزون البحر قد اوجبوا نبی علیہ السلام و زما د امت رنبه لخر چې اوبو کې با کافر سرا جنگ کوي دی لا جنت واجب دی سبحان الله جنت ول الله فرض کړی رہے اے دا لخر د پیغمبر زمانه کې نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې نه دا د عمر رضی الله عنه زمانه کې نه دا لخر د سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله عنه زمانه کې راغله معرکۃ ذات السواری او د دې لخر کمانډر یزید رحمه الله دې سبحان الله د دې لخر کمانډر چې نبی وی اول جیش یغزون البحر قد اوجبوا زما د امت رنبه غډلا چې دریاب کې با او بو کې با دشمن سره جنگيږي جنت ورل واجب دی د دې لخر د دې لخر کمانډر سیدنا یزید رحمه الله نے پیغمبر وی جنت ورل واجب دی او ته ظالم دی اوهو هو پریګی رسړیا چلو وخرالو امیر معاویه وفات شو رضی الله عنه خلافت یزید تاواله شو بعضی خلکو تاریخ داغی نمونه غشتی دی عبدالله ابن عمر و عباس و فلان یو پکی حسین رضی اللہ عنہ رہے چی دی یزید رحمه اللہ بیعت نا انکارو بیا دی نورو بیعت کرے رہے او یزید بیعت حسین انکو چکم گورنرو دا مدینه یزید رحمه اللہ اگر تا سوال جوابو کوئی حسین مجبور کا چی زما بیعتو کی دا گورنر دے دو حسین رضی اللہ عنہ موریدو نو دا غگ نشو کولے حسین رضی اللہ عنہ د شپیش پہ سرد خپل اهل و عیالا د مدینه منوره نووتو مکه لاړو هغه وخت کې مکه کې عبد الله ابن الزبیر رضی الله عنه گورنر دی او داغه ځان له مکه کې بادشاہي را چاغه کله لاړو سحر پته ولګی چې حسین بیگا د شپې هجرت کړي مدینه نه مکه ته نو د خلک ویلې ورپسې زو د مدینه گورنر ویلې نه کوم دی یزید د مخه گورنر دی وی نه نزو ورپسې ولی وی دا دی یو غیرتی سړی نو سید او دی به مونږ سره لاس اچي او دا ډیر نامناسبه را چې سبا د الله د پیغمبر مخه ته ولاړی او زمون لاس د حسین په وینو باندې سوروي دا خو ډیر نامناسبه چلو دا خبره
حسین مکې ته ورسېدو. هلته مکه کې مشري د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ده. هغې ځای نه د کوفې نه خطونه راځي. زمونږ کتابونو 4000 خطونه لیکلي دي، د شیعګانو کتابونو 18000 خطونه لیکلي دي چې جاسو جي کوفې ته راشئ او دا دي او دا دي. خبر را لنډومه ځکه ټیم کم دی. کله چې دا خطونه د حد نه زیات شو نو حسین رضی الله عنه د خپل ترزوی مسلم ابن عقیل ته ویل ته لاړ شه حالات وګوره. هغه چې لاړو په لومبۍ ورځ باندې د یزید د بیعت دپاره 18000 خلک را جمع شوي دي، چا 36000 هم لیکلي دي. په دغه ټیم باندې 12 کسان رالل چې صرف سترګې ښکارېدې، نورې کپړو کې ځانونه پټ کړي. خلکو دا خیال و چې دا حسین رضی الله عنه دی. هغه عبیدالله ابن زیاد گورنرو د یزید د مخه راغلی و. چې کله گورنر هاوس ته لاړو چې مخونه کلاو کل چهرې بدلې دي، اواز یې وکړی د حسین بیعت چې چا کړی مسلم سره واپس مات کوي. مسلم ابن عقیل وایي سړی ونیسئ، خو چې شاته قتل کنه نو 13 کسان پاتې. سو 18000 نه خبره 18 تراله. دا بغیرته قوم دی شیعگان، دې حد ته خبره را ورسېدله. بهرحال اوږده خبر دی نه مخکې د خط لیکلی دی او خط حسین ته راغلی دی چې راځه جي خلک تیار دي. دلته په 10 ذوالحجه باندې چې دا د اختر ورځ ده، حسین رضی الله عنه د مکې مکرمې نه دغه ته ووتو، کوفې ته روان شوی دی. چې کوفې ته روان دی، تاریخ د چا خاطر نه کوي. دا کربلا میدان چې د مکې مکرمې نه ځي، دا د دمشق په لار باندې راځي، د کوفې په لار نه راځي. دا تاریخ دی. ما له جواب وکړه، زه تا نه تپوس کوم، ته زما نه منې، تا نه تپوس کوم چې د کربلا میدان چې د مکې نه ځي، دا د دمشق په لار راځي، د کوفې په لار نه راځي. ولې؟ د دې جواب ما له راکړه. ته خو وایې چې یزید ظالمو، نو دا حسین ولې د کوفې د دمشق ته روان دی؟ دا بیعت د یزید ته روانو سړیه. کربلا میدان د دمشق په لار باندې دی، د کوفې په لار باندې نه دی. بهرحال زما عزتمندو، کله چې دی د مکې نه وتلو نو حضرت عباس والا مخې له رالو، مزه وی ځم، وی ستا دا سپین ویښته زه په وینو کې سور وینم. وی جي دا خطونه، وی د عوامو تا سره مینه د خطوره به ستا خلاف استعمالوي. بیا ورته ډېرې مینتې وکړلې چې دا ښځه او بچي خو مه بوځه. بهرحال هغه ونه منلې او راووتو. اوږده واقعه ده، لاره کې میلاویږي. عبیدالله ابن زیاد د کوفې لارې بندې کړې دي. دلته لاره کې د مسلم ابن عقیل د مر خبر راغلی دی. هغې ځینه واپسی کوي. فاراد الرجوع، دا د شیعګانو کتابونه هم لیکي، د سنیانو کتابونه هم لیکي. فاراد الرجوع، حسین د واپسی اراده کړې ده. هغه خلک دی په دې خبره سوچ وکړي چې څوک وایي دا لړۍ د کفر او اسلام وه، وایي فاراد الرجوع، دا خو زما د محبوب نوسی دی. حسین پاکه وینه ده چې د اسلام او د کفر مقابله راغلی. حسین به په شا راځي که مخکې به ځي؟ هغه به مخکې ځي. څنګه کتابونه وایي فاراد الرجوع، واپسي کړې ده. دا جنگ د کفر او اسلام نه دی، دا د خلافت خبره ده سړیه. دا جی د خلافت خبره ده. بهرحال دا مونږ نه وایو چې حسین رضی الله عنه سره ظلم نه دی شوی. لوی ظلم شوی دی، لوی ظلم شوی دی، لوی ظلم شوی دی. خو چلو ظلم کړی چا دی؟ راوم تړلو په چا باندې. ظلم چا کړی؟ روم تړلو په چا باندې. او بیا زه او ته واړه خلک او غټې غټې خبرې، کله یو صحابي بدنامه وا، کله بل صحابي بدنامه وا، کله بل شخصیت بدنامه وا. دیو جن زما عزتمندو کوشش کوئ په دې ورځو کې اخبارونو کې دا خبرې ډېرې راځي او خلک ورته جړاګانې کوي. صاحب
په میډیا باندې امدا چلیږي یو خو کوشش کوي د شیعاګانو خبرې مه اورئ په خپل دین کې به د تذبذب راشي شک به د راشي په خپل دین کې دې نه منې شوې ده تورات آسماني کتاب دی داسې ده که نه په موسی علیه السلام نازل دی او حضرت عمر رضی الله عنه د تورات تلاوت کولو د الله پیغمبر خفه شو که نه شو خفه شو که نه د آسماني کتاب په تلاوت د قرآن په وړاندې امام کائنات خفه شوی دی نو دې نه سوچ والا عبرت والا ته مسلمانې سنی ځان ته وې مونږ حسین سره مینه ده زمونږ علي صاحب سره مینه ده زمونږ معاویه صاحب سره مینه ده زمونږ ټولو صحابو سره مینه ده الله وی کلا وعد الله الحسنا سبحان الله وکلا وعد الله الحسنا الله وی اے زما حبیبا ستا دې ټولو صحابو سره زما د طرف نه د جنت وعده ده سبحان کلا وعد الله الحسنا ټول صحابه جنتیان دي ټولو صحابو ته الله بخنه کړې ده دې کې شک نشته څه غلطۍ به شوي وي خو دا یو ټکی اخرنی واوره ته به کله واورې احادیثو کې به راځي چې پلانکي صحابي نه غلا وشوله الله سې کړ شو ته څه وایې چې ولې صحابي غلا کړې ده صحابي خو غل نه دی یاره پلانکي صحابي شراب څکلي و سزا میلاو شو صحابي شرابي یاره پلانکي صحابي نه زنا شوې وه نو ولې صحابه زناکار دي نه علما د حدیث وی دا مونږ له الله شریعت خولو سی خولو راته شریعت الله وی والسارقة فقطعوا ایدیهما د غل سړی او د غلې ښځې نه لاس کټ کا څنګه به کټ کې وګوره زما حبیب چې دې صحابي نه لاس څنګه کټ کړی دا تا ته دین ښیي صحابي غله نه دی سنګسارې کوي څنګه به سنګساروي لکه زما حبیب چې ماعز رضی الله عنه سنګسار کړی دی دا تا ته دین ښیي دلې کوړې ورکړې دا تاله دین ښیي دلې دا کړی دی دا ما او تا ته دین ښیي نه صحابه غله دي نه زناکار دي او نه شرابیان دي الله وی ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.